السلام علیکم مفتی صاحب څنګه دی جی خیر مفتی صاحب جی مونږ ویل د کم قسم مسافر د پاره جی روزه د نه نیولو گنجائش ده؟ وعلیکم السلام. د هغې مسافر د پاره د روجې نه نیولو گنجایش شته چې کم مسافر یو ځای ته داسې ځای ته تلي چې د هغه 48 میل او 78 کیلومتر فاصله باندې او دته چې دی دغلته د 15 ورځو نه د کم قیام اراده ای هلته چې دی د 15 ورځو نه کم پاتې کیږي، نو په دې صورت کې دته اختیار شته که دی روژه نه نیسي نو ګناهګار نه دی، خو به هر حال بهتره دا ده چې سړي ته څه تکلیف نه وي نو په سفر کې هم روژه نیول بهتر دي، ځکه چې بیا وروسته سړی نیسي نو هغه اجر او ثواب هغه نه حاصلېږي کوم چې په رمضان کې حاصلېږي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ صاحب محترم سأل سوال. شيخ صاحب محترم سوال می داده الله پاکم دې ایمان خوندان کې الله جل جلاله ورځ په معاشر باندې یا په جنت کې چې موږ الله پاک جنت را قسمت کې مکتب الله پاک دیدار راکړي، موږ یو دیدار د الله جل جلاله وکړو. موږ سوالونه خو ډېر زه خپله کوم چې الله پاکه ته چې تاجدار د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار په قسمت وګرځوې، نو الله پاک به دا دیدار زموږ په قسمت کې. او بل خبر مې دا ده چې دا به نر و ښځو ته الله پاک نرو ته خپل دیدار وښکاره کړي، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به نرو ته خپل دیدار وښکاره کړي، زنانو ته به خپل دیدار وښکاره کړي. موږ به دیدار وکړو او زنانې به دیدار وکړي که به نه وکړي. او خو زنانې هم امتیانې دي او سړي هم امتیان دي. نو په دغه که څه معلومات چې شیخ صاحب محترم راکړو د قرآن او د سنت له مطابق دا کله کله سړي ته داسې یو چرت ور ولوېږي چې الله جل جلاله به څه راسره وکړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بالکل دا چې کم خلک جنت ته لاړ شي نو هغوی به په جنت کې د الله تعالی دیدار به هغوی ته نصیب کیږي، او حدیث کې باقاعده راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي انکم سترون ربکم، چې تاسو به خپل رب اینئ د جنت کې کما ترون هذا القمر، لکه څنګه چې تاسو د سپوږمۍ اینئ، یعنی څنګه چې سپوږمۍ تاسو ته ښکاري دغه شان به تاسو ته د الله تعالی دیدار کیږي. نو انشاءالله چې جنتیان جنت ته لاړ شي هغوی ته به د الله تعالی دیدار کیږي، او په هغې کې د ښځو او د سړو څه تخصیص نشته، ټولو ته به کیږي. دغه شان د نبي علیه السلام زیارت به هم ټولو ته کیږي، په هغې کې هم د ښځو او د سړو تخصیص نشته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم څرنګه خیریت دی؟ صاحب خدای د الله نه ستاسو خیریت غواړو. ما تپوس کوم مفتی صاحب یو کس چې کوم دی د خپل کور والا سره دا چې اختلاط وکړه او ملاو شو، نو هغې به څه کوي؟ د هغې لپاره څه پکار دي؟ دغه روژه خو دغه ما ته ده خو چې څه بیا به څه عمل کوي دغه لپاره؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. که باقاعده چې دی هغوی هم مستري کړي میلاو شوي، نو په دې صورت کې بیا هغه باندې د روژې قضا هم ده، او 2 میاشتې روژې کفاره به هم نیسي، د کفارې په طور به 2 میاشتې روژې نیسي. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب دا موبایل کې چې تلاوتونه یې او دا اوس خلک باتروم ته ځي نو دا ښه دي جي او که نه؟ وعلیکم السلام. که دا تلاوتونه په موبایل کې کولاو نه وي، د موبایل په سکرین باندې نه بني او موبایل په جب کې پروت وي، سړی باتروم ته ځي نو څه حرج نشته. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा। मौलाना साहब मसला ये है कि एक औरत को हमल ठहरा और 3 माह के बाद उसको जो है कपड़ों पर दाग नज़र आया, तो वो दाग किस केस में शुमार किया जाएगा? हैज़ है, मुस्तहाज़ा है, क्या है वो, उसका और क्या हुक्म है? बराए मेहरबानी इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत के साथ बता दीजिए कि औरत को हमल ठहर गया और पता भी चल गया कि हामला है और 3 माह के बाद उसे कपड़ों पर दाग नज़र आया, तो वो दाग किस चीज़ में शुमार किया जाएगा? इस्तिहाज़ा है, खून है, क्या है? जो वो हैज़ होगा उसके डेट के दिनों में, जब डेट आती थी उसके दिनों में एक दाग नज़र आया, तो उसके बारे में बराए मेहरबानी जब मसला की वजाहत फरमा दें और इस मसला बता दें क्या है वो।
वालेकुम सलाम। हमल के दौरान हैज़ नहीं आता, हमल के दौरान आने वाला खून इस्तिहाज़ा शुमार होगा, उसका हुक्म इस्तिहाज़े का होगा। वो औरत अगर खून देखती है तो ऐसी सूरत में उसका हमल अगर बाकी है तो वो नमाज भी पढ़ेगी, रोज़ा वगैरह भी रखेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब का तरावो दौरान के अचानक रकातونه پاتې شي او بیا ویتر امام کوي، نو دغه پاتې رکعتونه 2 رکعاته یا 3 رکعاته دا به د ویترو نه مخکې کي او که د ویترو نه پسې بیا پولی شي. جزاک الله العالم. خوشحاله آباد دره. وعلیکم السلام. د تراو رکعتونه که د چا نه پاتې شي نو په دې صورت کې بیا د 4 رکعاتو په منځ کې چې کم ناست دی که په دغه کې دی زر د خپل 2 رکعاته کولی شي نو دغه دی وکړي، او که نه شي کولی نو بیا چې کله ویتر وشي نو د ویترو نه پس دی د ویترو نه پس به بیا دی د خپل باقي رکعاتونه ادا کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه حالت طبیعتونه په دې خیال دی چې دا رمضان په میاشت کې دنده سوال څنګه دی، دا جایز دی او کنه دی؟ وعلیکم السلام. دنداسه وهل مکروه دی.